السلام علیکم۔ یہ ویڈیو ریلیٹڈ ٹو اپرچونٹی کارڈ ہے، جو جس کے بارے میں نے لاسٹ ٹائم ایک ویڈیو بنائی تھی۔ یہ ویڈیو میں پہلے تو پشتو میں ایکسپلین کروں گا، پھر اس کے بعد اردو میں ایکسپلین کروں گا۔ ٹرائی ٹو ایکسپلین مائی ایکسینٹ ریلیٹڈ ٹو اردو از ناٹ ویری گڈ بیکاز آئی ڈیڈنٹ اسپوک اردو فار لانگ ٹائم، آلسو انگلش، تو بات یہ ہے کہ ابھی میں بیٹھا ہوں آفس کے باہر۔ یہ بلڈنگ ہے، بلڈنگ میں میرا آفس ہے، تو باہر آپ دیکھ سکتے ہیں دھوپ ہے، اچھا موسم ہے، تو میں نے سوچا ایکسپلین کر دوں۔ تو پہلے پشتو میں ایکسپلین کرتا ہوں، پھر اردو میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ خدا ټول نمخ کې چې کوم اپرچونټي کارت دی کنه، چې کوم د پاره ما تاسو د پای ویډیو ایکسپلین کړو چې هغه لپاره 6 پوینټس پکار دی او اپلای بیا کوي. نو د ټول اول خبره خدا را چې د هغې اپلیکیشن به د 1 جون نه سٹارټ کیږي. 1 جون نه به سٹارټ کیږي، نو تاسو چې کوم دی ځان ریډي کې اپلیکیشن کولو ته. دویمه خبره، ډېر زیاتره کسان وایي چې لکه ډیګري ریکګنیشن، نو پارشلی ریکګنیشن هغې خلکو د پاره چې کوم خلک ډپلوما یې کړي او بیا هغې مطلب هلته کې یو څو کاله سبق ویلي خو هغه په جرمني کې ریکګنایز نه وي، نو هغه دوی پارشلی ریکګنایز کړي. نو چې تاسو بیا دلته کې جرمني ته راشئ، نو بیا به دلته کال یا یو نیم کال دلته نور سبق ووایي، نو هغه فولي ریکګنایز شي. اوس ان کیس تاسو په پاکستان کې ډیګري اغوستي، نو هغې کیس کې به بیا داسې چې تاسو به خپله ډیګري د زیب سره او د اینابن سره چې کوم دی ریکګنایز کوئ. زیاتر یونیورسټیز چې کوم دی په اینابن باندې ریکګنایز دي، خو کورسونه ریکګنایز نه دي. لکه فار ایگزامپل زه به ووایم د یو ای ټي پېښور چې کوم دی په اینابن باندې ریکګنایز ده، خو د هغې چې کوم سیول انجینیرنګ کورسز دي یا میکینیکل انجینیرنګ کورسز دي یا الیکټریکل انجینیرنګ کورسز دي، یا چې کوم دی مثال اګریکلچر یونیورسټي د پېښور هغه په انابن باندې ریکګنایز ده، خو د هغې کې چې کوم کورسز دي هغه په هغې باندې بیا ریکګنایز نه دي. نو په هغې کیس کې به بیا تاسو داسې کوئ چې هغه به څه وایي ورته، تاسو په زیب باندې خپله ډیګري ریکګنایز کوئ. زیب دپاره بیا چې کوم دی د هغې دپاره خپل اپلیکیشن دی، هغې باندې آلریډي ما ویډیو جوړه کړې ده په فیسبوک باندې، مې زما په خیال اپلوډ کړې مو. خو اوس بیا هم په کې کسان تپوس کوي چې دا به څنګه د دې اپلیکیشن کېږي او څنګه به دا پروسس کېږي. نو که بیا د چا د هغې په باره کې نور انفارمیشن پکار وي، نو ما ته به په کومنټس کې ووایي، نو زه به په هغې کې تاسو ته چې کوم دی یو ډیټیل ویډیو جوړه کړم د زیب چې څنګه د اپلیکیشن به څنګه ډیګري به څنګه ریکګنایز کوئ. نو چې کله ستاسو ډیګري ریکګنایز شوه، نو دا به فولي ریکګنایز شي. چې فولي ریکګنایز شي، نو مطلب ستاسو پوینټس تاسو به د فولي ریکګنایز ډیګري چې کوم دی پوینټس اچیو کړي. ورپسې چې کوم دی نو د لینګویج سرټیفیکیټ خبره کېږي. نو لینګویج سرټیفیکیټ نارملی چې کوم دی په پاکستان کې د انګلش دپاره آیلټس وي. نو آیلټس باندې چې کله تاسو آیلټس ورکړئ، نو په هغې باندې چې کوم دی نو هغه ستاسو هغه بینډ لیکلي شوي په څو کې 6.5 یا 5.5، خو دغه ډزنټ میټر. په سرټیفیکیټ باندې چې کوم لیکلي B1 لیول یا C1 لیول یا A1 لیول A2 لیول، هغې کې هغه ښیي. نو هغه سرټیفیکیټ په تاسو چې کوم دی په ریکوایرمنټس کې چې کوم لکه تاسو وایي زموږ دا لینګویج لیول دی، هغه بیا به ډاکومنټس کې چې کوم دی اټیچ کوئ او اپلیکیشن سره به هغه به لکه اپلیکیشن به سره به ټول ډاکومنټس د هغې اټیچ کوئ کوم چې تاسو په دې چیک لیسټ ټایم کې چې کوم تاسو سلیکټ کړي هغه شیزونه که نه. او بیا به چې کله تاسو ډیګري ریکګنیشن ته اپلای وکړئ، نو تاسو ته به یو سرټیفیکیټ راشي، نو په هغې کې به یې لیکلي چې دا ډیګري فولي ریکګنایز ده. نو په هغې بیسس باندې به تاسو بیا اپرچونټي کارډ ته یا چانس کارډ ته اپلای کوئ. نو دا ټوله خبره وه. اب آتے ہیں اردو کی طرف. اردو میں میں اس طرح ایکسپلین کروں گا کہ بہت سے سارے بندے مطلب جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی اپلیکیشن کب شروع ہوگی اپرچونٹی کارڈ کی. تو اس کی اپرچونٹی کارڈ کی اپلیکیشن شروع ہوگی 1 جون سے. 1 جون سے اپلیکیشن شروع ہوگی. اس کے بعد پھر آپ کے اپنے لیے سب کچھ جب آپ کے پاس ریڈی ہو تو آپ اسٹریٹ اوے اپرچونٹی کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. دوسری بات آتی ہے ریکگنیشن کی. پارشل ریکگنیشن ان لوگوں کے لیے ہے جو جنہوں نے پاکستان میں ڈگری مطلب
جن کی ڈگری فلی ریکگنائز نہیں ہوتی جرمنی میں، تو وہ جرمنی اس کو پارشلی ریکگنائز کرتا ہے، اور پارشلی ریکگنائز کرنے کے بعد اس کو جب آپ پاک جرمنی آتے ہیں تو آپ کو 1-2 سال مزید پڑھنا پڑتا ہے، اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد وہ فلی ریکگنائز ہو جاتی ہے۔ لیکن پارشلی ریکگنیشن کے لیے بھی آپ کو ریکگنائز کرنا پڑے گا۔ زیب کے اوپر، زیب ایک ویب سائٹ ہے، اور انا بن کے اوپر۔ تو اب آتی ہے فلی ریکگنیشن کی طرف۔ جب آپ اپنی ڈگری، مطلب آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے آپ نے پاکستان میں حاصل کی ہوئی ہے، چاہے MBBS ہو، چاہے ایگریکلچر ہو، چاہے انجینئرنگ کی ہو، تو بہت ساری یونیورسٹیز مطلب ہیں جو جن کی ڈگریاں فلی ریکگنائز ہیں، انا بن پہ وہ لسٹڈ ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی KPK میں ایسی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے جس کی کوئی ڈگری فلی ریکگنائز ہو، جس طرح کے مثال کے طور پر انجینئرنگ کی ڈگری، یا ایگریکلچر کی کوئی ڈگری، یا کوئی اس طرح کی بہت ساری اور ڈگریاں ہیں جو فلی ریکگنائز نہیں ہیں، جو انا بن پہ لسٹڈ نہیں ہیں۔ تو اس کیس میں آپ نے یہ کرنا، آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو اپنی ڈگری زیب پہ ریکگنائز کرنی ہوگی۔ اس کے ریکگنیشن کے چارجز ہیں 200 یوروز، اور آپ کو جب آپ ڈاکومنٹس بھیجتے ہیں تو 1-2 مہینے میں آپ کو ریکگنیشن کا سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے۔ ریکگنیشن کی جب سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلی ریکگنائز ہے، تو آپ اس کے بیسس پہ جب آپ اپنا چیک لسٹ کرتے ہیں تو آپ کو فلی پوائنٹس مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لینگویج سرٹیفکیٹ۔ اگر آپ کے پاس انگلش لینگویج کی سرٹیفکیٹ ہے، مطلب آئیلٹس آپ نے کیا ہوا ہے، تو آئیلٹس کا آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہوگا جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے B1 لیول، یا C1 لیول، یا B2 لیول، یا جو ہے نا A1 لیول، A2 لیول، اس طرح کا اس سرٹیفکیٹ پہ لکھا ہوتا ہے۔ تو وہ سرٹیفکیٹ آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوتا ہے۔ پھر اگر آپ کے پاس جرمن لینگویج کا سرٹیفکیٹ، اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے جرمن لینگویج آتی ہے، تو آپ کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے جو آپ کو مطلب کسی انسٹیٹیوٹ سے کرتے ہیں، تو اس کا پھر ٹیسٹ ہوتا ہے، اس ٹیسٹ کے بیسس پہ آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ تو سرٹیفکیٹ آپ نے ڈاکومنٹس کے ساتھ اٹیچ کرنے ہوتے ہیں، تو اس بیسس پہ آپ کو پوائنٹس مل جاتے ہیں۔ ان پوائنٹس کے بیسس پہ آپ نے اپلیکیشن کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے، اپرچونٹی کارڈ کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا سارا سین ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کو کوئی اور انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ کامنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں مجھے۔ اگلی بات آتی ہے ڈیٹ کی دوبارہ، تو 1 جون سے اس اپرچونٹی کارڈ کی اپلیکیشن اوپن ہوگی۔ کیپ ان مائنڈ، اوکے؟ تو ٹیک کیئر، ہیو فن اینڈ چوز اینڈ بائے بائے۔